Member Subai Assembly Javed Iqbal Sahib, Fayaz Advocate Sahib, Shakil Bacha, Malik Akhlaq, Dadi Ilaqe, Mashran, Ibn Amin Bacha, Dhyan Sahib, और द कोटक दरनौद जलहर द्रनो कदरदानो मशरानो ज़स्तासो जटूर ढेर बेहद मशकूर और ममनून चितासो पदामरा यफने के दिल तदामरा गण तादाद के रागले औदाब जलसम कामयाब अकड़ा अल्लाह ताला ने तौसला सदिया जल्दर की जमुंगा दानन प्रोग्राम जो मुख्तसर प्रोग्राम दे और दा जमुंगा ख्वाहिश हो और शकील बादशाह से इसरार हो चे कोटक का मुंगराश हुआ ददे इज्जतमंद मशरान उतरा लगभग तेर को रुनोदा अतम तारीख मानदे पदे मुल्क के बिया इंतखाबात की देजल्ला दा इंतखाबात पदे लिहाज सरा देर अहम दी चे मुंगबा जानला आगा मशरान आगा नुमाइंदगान आगा पार्टी मुंतखब कौ के सोक दे इलाके खिदमत पॉलिसी के सोक दे इलाके दा खुशाले और सोकाले दा पारा जदोजहद कई नो पकार दादे जका चे मुंगा पदे सूबा के नहा काला दाया करल और प मरकज के सलो निम काला दा से पदे मुल्क के और पदी सूबा के दयो पाटे हुकूमतों चावी सिर्फ दावे कोले सिर्फ नारे लगोले सिर्फ खल्कुल कम वर्कड़े वे हो दावाम कम मुश्किलात और मसाइलू आगे पे सूरत के हल न कर सिर्फ दावो मान दे सिर्फ पनारो मान दे मुल्क यो इलाका तरक्की नहीं कोले तरक्की बाली कीगी चिदा अवाम कम मुश्किलात और मसाइली पागे मानदे तवज्जो और कृषि और आगा मसाइल और मुश्किलात हल की रदीद पारा मुंगा को मैदान तम रागलियू नजदी मकसद द पारा चिता सुदा मुंगा रिकॉर्ड हो रहा है दुआवा डेरा पासमानदा इलाका दा और दासो जल्ला चितासो रासा तावलों को न दे इलाके की जिस तासु जरूरियातु
د هغې لپاره مونږ هلې ځلې او محنت هم وکړو اخلاص هم وکړو او ډېر مسلې ستاسو چې دی ډېر مسلې حل شوې خو په دې کې د ګیس مسله ده دا صحیح ده چې بعضې خلکو ته یا بعضې کلو ته لا ګیس ملاو نه دی خو زمونږ وخت ډېر مختصر او د هغې په وجه ټول دعاوې ته اوسه پورې ګیس نه دی ملاو شوی ابتدا مونږ کړې وه دا د دې صدریاب نه پای خو دا مشران ته پته وي چې صدریاب کې مونږ هلته یو تقریب وکړو دا پایپ دا هغه ځای نه دعاوې ته راغی او زمونږ دا مقصد و چې هر یو کلي ته ګیس ملو شي حکومت ډېر وخت نو د هغې په وجه هغه منصوبه مکمل طور باندې مکمل نه شوه خو هغې نه پس بیا دوباره مونږ ته لږ حکومت کې ظلم خو بحیثیت یو MNA دلته دوه درې منصوبې بیا مونږ له ګیس هغه کړې او په یو باندې اوس هم دا د کار شروع دی په سنځو کې په هغې باندې کار شروع دی انشاءالله تعالی زمونږ وعدې غلطې وعدې ني بحیثیت یو مسلمان یو پښتون مونږ یو چې کومه وعده کوو هغه وعده مونږ مکمل طور باندې پوره کوو انشاءالله دا تاسو امید لرئ چې الیکشن وشي هغې نه پس به انشاءالله تعالی د دې علاقې د ګیس لپاره چې کوم علاقې پاتې دي د هغې لپاره به تګ ودو کوو او انشاءالله تعالی کلي په کلي به خلکو ته ګیس ملاویږي چې دا علاقه آباد او ودانه شي دغسې د بجلۍ مسله هم ډېره سنګینه ده تارونه شته خو بجلي پکې نشته اوس په دې ژمي کې یوه ګنټه کو بجلي راشي دا ډېره لوی نعمت دی دا مونږ سره ناانصافي ده زیاتې دی دې علاقې سره زیاتې دی دا پاسمانده علاقه ده او بجلي زمونږ صوبه ټولو کې زیاته بجلي جوړوي پیدا کوي ارزانه بجلي پیدا کوي خو دا علاقه کې بیا محرومه پاتې شوې ده انشاءالله دې کې به تګ ودو کوو چې کوم ستاسو فیډر دي چې هغه هم ټیک شي او دې علاقې ته مکمل بجلی ملو شي دا زموږ مشن دی او انشاءالله تعالی په دې کې به مونږ تګ ودو کوو او په دې کې به انشاءالله تعالی ستاسو په دعاګانو سره کامیابېږو دغسې د سړکونو د نورو ډېر مسلې دي دې علاقې د هغې لپاره به مونږ مخکې هم کوشش کړې ده اوس به هم کوو مونږ دا ملک آبادول غواړو مونږ دا علاقه آبادول غواړو دا آبادۍ لپاره چې خلکو ته سهولت ملو شي خو هغه د ګیس دی خو هغه د بجلي ده خو هغه د سړک دی خو هغه کوڅه ده خو هغه سولر دی او خو هغه روزګار دی روزګار بنیادی مسله ده ځکه چې په دې ملک کې اوس 15%
آبادی چې دا هغه د نوجوانانو ده هغوی تعلیمو کې خو روزګار نه د دې لپاره موږ مخکې هم هلې ځلې کړي دي دا دعاوا د اف سی نه اف سی برتی نه محرومه پاتې شوې وه زه چې په مرکز کې په حکومت کې نو ما هلته تپوس وکړو چې د اف سی کې د هر یو علاقې د هر یو قوم پلټون شته د ګیګیاني قوم پکې نشته هغوی وی چې دا انګریزانو په دې باندې ګیګیاني قوم باندې پابندي لګولې ده ما ورته وویل چې اوس خو د انګریزانو حکومت نه دی اوس خو د مسلمانانو حکومت دی ولې په دې باندې پابندي لګولې ده پابندي موږ ختم کړه او دې علاقې لپاره په اف سی کې 15 پلټونونه په هغه وخت کې یک مشت موږ منظور کړل اوس هم کال په کال اتیا سل یو نیم سل کسان په دې کې ورته کېږي دغسې دا ممن دی هم چې جوړېږي د دې ابتدا موږ یو هدف پوره کړی ده په هغې باندې کار شروع دی خو د هغې علاقې د دې علاقې خلکو ته په هغې کې روزګار نه میلاویږي دا ناانصافي ده دا زمونږ با آواز دي چې دې علاقې ته د دې علاقې نوجوانان د دې علاقې بېروزګار نوجوانانو ته دلته نوکري میلاو شي او انشاءالله تعالی دا به زموږ کوشش وي چې دا ستاسو په علاقې کې په دې علاقې لپاره دا یو لوی منصوبه ده انشاءالله تعالی په دې کې به زموږ دا کوشش وي چې د دې علاقې د دواوې نوجوانانو ته دلته نوکري میلاو شي رونو الیاس خان د صوبې نه ولاړ دی د قومي وطن پارټۍ په ټکټ باندې یو نوجوان قیادت دی مخلص دی محنتي دی هغه خپلې هلې ځلې په هر وخت کې دا شبکده د دواوې دپاره هلې ځلې کړي دي زه امید لرم چې تاسو به ډېر اخلاص سره ډېر مینې سره هغه له ووټ ورکوئ او انشاءالله تعالی دا نن چې زه کم ګڼ تعداد کې خلک ینم انشاءالله تعالی دا زما امید دی چې هغه به د دې علاقې نه کامیابیږي او د پی کې 66 نامزد د پی کې 66 ایم پی اے با الیاس خانی انشاءالله تعالی دا علاقې مسئلې او د دې علاقې د خوشحالۍ لپاره مونږ به هر یو قسم تګودو کوو چې دا علاقه آباد شي دا علاقه ودانه شي دا تیر الیکشن کې چې کوم طریقې سره چې هغه الیکشن وشو او هغه نمایندګان چې کوم راغلی وو هغه د عوامو په ووټ باندې نو راغلی هغه یو خاص قوت هغوی رامخکې کړو
دا هغوی دا خیالو چې عمران خان به راشي نه دا ملک په هغه آباد کړي خو زه ډېر افسوس سره وایم چې هغه دعوې او وعدې خو ډېرې وکړې خو دا ملک معیشت تباه برباد کړو نن خلک بېروزګاره دي نن دا ګرانۍ چې کوم ګراني ده په دې ملک کې هغې سره هر یو غریب متاثر شوی دی دلته کارخانې نشته دلته نور د روزګار څه ذریعې نشته چې خلکو ته نوکري میلاو شي او دا وخت د ګرانۍ کې دا وخت په لږ عزت سره تېر کړي د دې لپاره خو دا فیصله تاسو صحیح وکړه ان شاء الله تعالی دا علاقه به آباد او ودانه شي او کو هغه شانتې دا زما امید نه دی امید دی چې هغه صورتحال به دې ځله ني دې ځله به فضا صفایي او ستاسو په ووټ باندې ستاسو په حمایت باندې انشاءالله تعالی با نمائندگان کامیابیږي او انشاءالله تعالی قومي وطن پارټي به ستاسو نمائندګي کوي او ستاسو د حقیقت سره د دې علاقې خدمت کوي قومي وطن پارټي زنده‌باد خان چیرپاو زنده‌باد چیرمن جناب سکندر خان چیرپاو زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد آخر کې بیا تاسو به حد مشکور یم او زه امید لرم چې تاسو به صحیح فیصله کوئ صحیح چناو به کوئ او دا د پښتنو دپاره د دې سیمې دپاره په دې لحاظ سره اهم ده دا ورځ د 8 تاریخ چې په دې باندې د عوامو صحیح نمایندگان راشي نو انشاءالله تعالی دا ملک په دا آبادی خوشحالی او ودانۍ طرف ته روان شي انشاءالله تعالی زمونږ به دا هلې ځلې دا تګ و دو به همدغه شانتې ستاسو دا تکلیف ختمولو دپاره ستاسو مشکلات ختمولو دپاره به مونږ همدغسې تګ و دو کوو